د هند تر واک لاندې کشمیر د سرینګر په پهلګام کې د اپریل په 22مه یو شمېر وسلوالو په سیلانیانو برید وکړ چې پکې 26 تنه وژل شو او 12 زخمیان شو. د کشمیر مقاومت په نوم یوې نوې ډلې د حملې ذمہواري منلې ده. د هند حکومت تر حملې وروسته د واګا و تاري ترمنځ لاره وتړله، له پاکستان سره د اباسین د اوبو موافقه وځنډوله او ورسره د ډیپلوماټیکو تعلقاتو سطحې ټیټولو اعلان وکړ. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم میاں شهباز شریف د اپریل په 24مه د هند په اقداماتو د بحث او غبرګون ښودلو لپاره د هیواد د ملي امنیت کمیټې غونډه ور وغوښته. د وزیر اعظم دفتر تر غونډې وروسته په بیان کې په پهلګام کې په برید کې د سیلانیانو په وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړه او د نیو دهلي د اپریل 30 نیټې اقدامات یو اړخیز، غیر عادلانه، سیاسي انګیزه لرونکي، خورا غیر ذمہوارانه او قانوني وړتیا نه لرونکي وبلل. د پاکستان حکومت ویلي چې د نیو دهلي له لوري د اباسین د اوبو موافقې ځنډول په کلکه ردوي او دا یو جنگي اقدام بولي. د دې ترڅنګ اسلام آباد د هندیو الوتکو هوایي چلند شرکتونو په وړاندې د پاکستان د فضایي حریم تړلو اعلان کړی دی. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په بهار کې یو لاریون ته د وینا پر مهال د پهلګام د برید غندنه کړې ده او په دې کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو یې ویلي دي. Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, نن زه د بهار له خاورې ټولې نړۍ ته وایم چې هند به هر ترهګر او د هغوی ملاتړ کوونکي معلوم کړي، پته به یې ولګوي او سزا به ورکړي. punish every terrorist and their backers. د پاکستان او هند ترمنځ د تیرو څو کلونو راهیسې کشمیر باندې لانجه روانه ده. په پهلګام کې د اپریل په 22مه تر پېښې وروسته سلګونه امنیتي سرتیري تللي دي او هلته سخت امنیتي اقدامات کړي دي. دا راز ګڼ امنیتي سرتیري د جموں او کشمیر په مرکز سرینګر کې هم ځای پر ځای شوي او ګزمې کوي.